وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. د سورة العنکبوت د درې آیتونو کې قرآن مجید مونږ ته دعوت دار کوي چې په هر مشکل کې مونږ خپل رب راوبلو، ځان د هغه ته وسپارو، هغه نه د امداد وغواړو، توکل او اعتماد د په هغه باندې وکړو. او دا یوازې د قرآن مجید آواز نه دی، بلکې قرآن دا فرمایلی دی چې مخکې څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلی دي، د ټولو دعوت داو چې په هر تکلیف کې د یو الله ته آواز وکړی شي. هم دغه د دین محور هم دغه دی، مرکز یې دغه دی چې امداد تعاون هغه د خپل رب نه وغوښتی شي. موجوده حالات کم سره چې مونږ مخ یو، یوازې مونږ نه بلکې ټوله دنیا، نو دا بیا مونږ ته یو ځل بیا دعوت راکوي چې مونږ خپل رب وپېژنو، او دا مونږ له دا دعوت راکوي چې مونږ د خپل رب ته رجوع وکړو، د خپلو غلطو او د خپلو ګناهونو اقرار دی وکړو، او د هغې نه د معافۍ سوالونه دی وکړو، او دا وعده دی وکړو چې آینده به هم زمونږه دا معاملات سمیخ. لیکن په دې مصائب راتلو سره زمونږ د اکثرو خلکو ټیک دا بظاهر زړه کې یره خو ښکاري، لیکن کردار هغه شان ګډوډ دی، په ملاوټونو کې څه کمی نشته دی، په یو څیز ګران خرڅولو کې څه کمی چاره نه اوس. یو سړی مستحق نه دی یو خیر خیرات یا د زکات، نو پای کې چا کمی ونه کو چې یاره په ما دا نه کېږي، بلې مستحق دی غلی ورکې. دا ټول کمی، دا ټولې غلطۍ دا په دې وجه باندې کېږي چې موږ ته لا تر اوسه احساس د خپلې خطا نشته. د خپلې خطا اقرار او د هغې احساس ډېر ضروري دی. د هغې نه بغیر انسان هغه د الله دربار کې نشي لوانده کېدی ترکې به چې د خپلې غلطۍ او د خپلې ګناه اقرار نه کړی. دا بنیادی خبره ده. بله دا چې په تکالیفو کې یوازې الله ته را مدد شوی. تکالیف دوه قسمه وي، یو هغه تکلیفي چې عمومي طور انسان پای کې امداد کولی شي، لکه یو سړی یو کس لا 2 روپۍ 3 روپۍ 4 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ خیراتي ورکولی شي، دا امداد دی. دا د اسبابو د لاندې دی. په دې حالاتو کې دا کمو سره چې مونږ مخ شوي یو، په دې کې پکار داري چې د مالدارو خلقو د جیب نه د خپلو غریبانو وروڼو لپاره څه پیسې ټکې روزي، او محض د الله پر رضا باندې هغوی له ورکړلی شي، دې دپاره چې هغوی هم د ژوند سروزي دي چې دا پوره کړي. په دې کې نوم نمایش د دې نه ځان ساتل پکار دي. قرآن مجید د انفاق 2 قسمه ښودلي دي، هغې تفصیل ته نه ځو، خو بارکیف یو داسې انفاق چې هغه پټ وکړلی شي، نو قرآن فرمایي هغه ستاسو دپاره غوره ده. که یو سړی د خلکو مخکې خرچه کوي، په دې بنیاد باندې کوي چې نور خلق ما ته وګوري او هغوی هم دغه شان کار وکړي، نو بیا خو ټیک ده. خو که محض دې دپاره کوي چې زما نوم وشي، ریا وشي، نو دا بیا د ګناه کار دی، نیک عمل په دې بربادېږي. آیت کریمه کوم چې والوسته دی، نای کې مونږ ته الله رب العزت یو تمثیل راکوي، یو مثال راکوي.
عامو مشکلاتو کې خلق خپل رب پریدي بل چاته را مدد شوی د بل چا د دربار چکرې وي د بل چا د دربار نه طوافونه کوي عجیب و غریب حرکتونه کوي نو قرآن فرمایي چې دا کوم خلکو الله پرې ښودلی دی او بل ته را مدد شوی د دې مثال په شان د جولاګي دی جولاګي اتخذت بیتن ځان له یو کور جوړ کړی او دا هغه خیال دی چې دا کور ډېر مضبوط دی لیکن ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت په دې کورونو کې د ټولو نه کمزور کور هغه د جولاګي کور دی خو بیا فرمایي کاش کدا خلق پوي دایت مونږ ته دعوت فکر راکوي چې یو سړی الله پرېږدي او بل ته را مدد شوی هغه بل که هر څوک دی که هغه ملک دی که هغه نبی او رسول دی که هغه ولی دی که صحابي دی که فرشته را کار سری لیکن مثال بیدائی لکه د جولاګي کور جولاګي عنکبوت عربی ژبه کې دا مذکر استعمالی مؤنث د استعمال ډیر کم دی سوال داري چې قرآن مجید دلته کې عنکبوت مؤنث ولې استعمال کړی دا غیر تانیث علامت اتخذت بیتن دی کدا دلته مذکر استعمال وی نو بیا پکار داو چې قرآن فرمایلی وی چې اتخذ بیتن لیکن قرآن مجید کې جمله دا اتخذت بیتن د اتخاذ کړی دی د یو کور جوړ کړی دی اتخاذ همیشه هغه ځای کې راځي چې هلته استحقاق نه وي اتخذت بیتن دا لفظ پخپله د دې دلیل دی چې د جولاګي وسو کوري خو سوال خو بار کې قائم دی چې قرآن مجید ولې عنکبوت دلته کې مؤنث استعمال کړی خو د هغې وجه هغه مشاهده ښیي او تجربه ښیي چې جولاګې میل او فیمیل په دې کې چې کم مؤنث دی نو کور هغه جوړوي میل کور نه جوړوي دا اکتشافات اوس کېږي خلق خاندي تحقیق پورې چې تحقیق څه شی دی او دا پکې څه نوي څیز دی دا هېڅ نوي څیز نه دا ټول څیزونه په دې دنیا کې د ډېر پخوا نه موجود دي لیکن خلق لګي هغې پورې چې قرآن دلته کې دا لفظ ولې داسې استعمال کړی دی د هغې وجه څه ده نو هغه نوې نوې اکتشافات او تحقیقات چې کېږي نو دا معلومه شوه د هغې نه چې د جولاګي کور جولاګې نه جوړوي بلکې دا جولاګې جوړوي او بیا په داسې طریقه باندې جوړوي د هغې د جسم چې کله معاینه وکړی شوه نو د هغې د جسم نه داسې تارونه وځي چې هغه ډېر باریکي او هغه ریشمي تارونه دي هغه ریشمي تارونه هغه د نر جولا په جسم کې نه د الله د قدرتونو اکتشاف کوي ساینس او ښیي دا چې قرآن دا جملې ولې وایي یعنی نر جولا هغه کور نشي جوړولی ځان له دا کم چې ښکاري موږ ته نسج العنکبوت نو دا کار ټول د مؤنث یعنی د زنانه جولاګی دی او دغه وجه دا چې قرآن مجید د هغې دپاره لفظ استعمالی اتخذت بیتن دا قرآن اعجاز دی الاعجاز العلمی په نوم باندې چې کوم خلق کار کوي تحقیقات کوي نو دې خبرو باندې هغوی پوهېږي او دې له هغوی وخت ورکوي دا د قرآن مجید د صداقت دلیل وي خو دلته کې یو سوال ولم دی چې قرآن مجید دا ولې فرمایي چې ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت
د دې څه وجه ده؟ کمزور ترین په دې کورونو کې یعنی څوک خلک د ګټو خټو جوړوي، څوک د بلاکونو خښتو جوړوي، څوک د کپړو نه جوړوي، څوک ټینټ کې اوسېږي. مختلف قسم کورونه دي، لیکن د ټولو نه کمزور کور هغه د عنکبوت دی. دا ولې ورته کمزورې وایي؟ په کور کې اصل چیز دا دی چې کم خلک اوسېږي په کور کې چې د هغې په منځ کې مینه او محبت وي، هغې کې برداشت موجود وي، هغې د یو بل د عزت خیال ساتي، هغې کور وي. چې کم کور کې دا څیزونه نه وي بلکې خلک د یو بل د قتل در پوهي، نو هغه کور هېڅ د کار کور نه دی. عنکبوت چې کله د هغې بچي وشي، د پلار مور بچي وشي، نو د هغې ښځې لومبنی کار دا وي چې هغه خپل خاوند مړ کړي. د عنکبوت مشاهده ده د خلکو، یعنی جولاګې ښځه ولګي او هغه نر جولا مړ کړي. ولې مړ کوي؟ دا د وهن دلیل د کمزورۍ. هغه ماشومان چې کله لوی شي نو هغې خپله مور مړه کړي، او بیا چې کم یو زورور شي نو هغه ولګي، نو یا خو بل قتل کي او یا جفتی وکړي نو یو بل نسل پیدا کړي. نو اوس سړی پوهېږي په دې باندې چې قرآن مجید د مشرکینو د مثال دپاره د بیت العنکبوت تشبیه یا د هغې تذکره ولېږوله. یو سړی الله پرېږدي او بل ته را مدد شو وایي، نو قرآن فرمایي د دې مثال دا دی چې د جولاګي د کور په شان دی. څه مطلب؟ کم خلک چې د هغې عقاید مشرکانه وي، د هغې اعمال مشرکانه وي، د هغې منځ کې به آپس کې نفرت وي، هغې کور کې به روغه نه وي، په هغې کې به حسد وي، په هغې کې به بغض وي، په هغې کې به کینه وي، په هغې کې به د یو بل د فنا کولو کوشش کوي خلک. غیر الله پسې خلک منډې وي د دې لپاره چې زمونږ کور به سم شي، لیکن قرآن فرمایي نه، دا کور سمیږي نه، بلکې دا کور بالکل کمزور کور دی، دی به ختم شي او ډېر زر به ختمیږي. دا یو جدید تحقیق دی، یو جدید اکتشاف دی او 100% صحیح دی. زنانه چې کور جوړوي د هغې خبره حیواناتو باندې چې کم خلک کار کوي، کتاب الحیوان کا د جاهزي کا د بلی او کا د بلی، ټولو دا لیکلي چې او بیت العنکبوت چې جوړوي نو هغه زنانه جولا جوړوي، نارینه جولا نه جوړوي. زموږ یو کوشش یې هغه دا دی چې یاره د قرآن مجید د آیتونو په منځ کې څه ربط نظم شته که نشته؟ د آیت کریمه چې قرآن فرمایي لبیت العنکبوت، د دې د ابتدایي آیتونو سره څه ربط دی؟ دا سورة العنکبوت آیتونه دي. هلته ابتدا کې فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. په دې جمله کې د مسلمانانو دپاره یو لویه تنبیه ده. یوازې دا اوسه نه مصیبت نه کم چې راغلی دی، بلکې په سوونو زرګونو نور مصائب به هم راځي. انسان یوازې په آمنا بالله باندې نه خلاصېږي. آیا د خلکو دا ګمان دی چې دوی به محمل دغه شانتې پرېښودی شي په داسې حال کې چې د دوی به ازمایش نشي اخیستی؟ مونږ چونکې د خپل کتاب نه واقف نه یو، هغه مونږ بار بار وایو خلکو ته چې تراوو کې خلک ډېر زیاتی، د ختم شپو کې خلک ډېر زیاتی، ولې پوهېږي پې نه، په قرآن نه پوهېږي عوام، ځکه خلک ډېري. چې کم سړی پوهول کوي نو هغه له خلک نه ورځي، ولې هغه د هغې د عقایدو رد کوي، د ګندو عقایدو، هغه د هغې د اعمالو د اخلاقو اصلاح کوي، هغې ته موږ تیار نه یو. ته نن یو دعوت وکړه چې د پلانکي د زوی ختم دی، ته ګوره چې له څومره خلک راځي، خلک به راځي او د هغه په غاړه کې به پیسې اچوي، ولې پای پوهېږي نه.
لیکن چې کوم ځای کې د قرآن مجید درس وي نه هلته کې به خلک بالکل نه راځي. ولې؟ هغه وهابي کوي، هغه اهل حدیث کوي، هغه پنجپیری کوي. دا مختلف نمونه دي. د آیات ساته د حق پرستو نمونه همیشه بدلیږي، البته د باطل پرستو نوم نه بدلیږي. مشرک ته هم مشرک اوس هم وایي، پخوا هم وایي، وروسته هم ورته وایي. بدعتي ته اوس هم بدعتي وایي، سبا هم ورته وایي، مخکې هم ورته وایي. دا خلک چې چاله نمونه بدلی را بدلی ته پوه شه چې مسله څه بدله ده. دا حق پرست سړی دی. خلک به کله هغه ته یو نوم اخلي، کله بل نوم اخلي. افتنان د مؤمن به کېږي. سوال دا چې د افتنان او د عنکبوت په دې میانځ کې څه نظم دی، څه ربط دی؟ اصل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څنګه د غواګانو مخونه یو شان دي. یو داسې زمانه به راشي چې داسې فتنې به راشي چې د هغې به پته هم نه لګي چې دا د کوم ځای نه شروع شو او په کوم ځای ختم شو. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو تشبیه چې ورکوله نو باران سره به یې ورکوله. د عنکبوت د جولاګي چې کوم کور وي د هغې هم پته نه لګي چې د سر کم ځای دی، انتها هم کم ځای دی. دغه شان د دې فتنو دا کم چې دنیا کې کېږي، د دې فتنو اس د اول او د آخر پته نه لګي چې دا جوړ چا کو، کم ځای نه شروع شو، څنګه ورسېد، آیا دې کې څه حقایق شته که نشته، تش دروغ دي، آیا د چا د وتو دپاره دا قسم مصائب دې سره ټول دنیا مخ شوې ده، او که نه د یهودیانو څه ګینګ دی چې هغې خپل کار کامیابول غواړي. په دې کې ذهن کار بالکل نه کوي. د قرآن اعجاز باندې سړی پوه شي په دې چې دا واقعي د الله کلام دی. په داسې حالاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف دعاګانې دي، لکه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ځان الله ته وسپارئ. اسباب د انسانان جمع کوي، پال پرهیز دی کوي. چې کوم خلکو کې د بیمارۍ جرثومې موندې شوي دي نو بېشک د هغې نه د سړی پرهیز وکړي. هغې مجالسو ترې نه ځي، د نه انکار نه کوو، لیکن د بیمارۍ نه الہ مه جوړوئ. زموږ خلکو کې مسله دا راغلی ده چې دې د بیمارۍ نه الله جوړ کړی دی. مړ کوونکی او ژوندي کوونکی الله دی. بیماری کې د خورېدلو طاقت الله یې ښه دی. که الله غواړي نو بیا بیماري نشي خورېدی. لږ دې کې فرق کوي. اسباب د اسبابو نه الہ جوړول ګناه دی، شرک طرف ته مه ځئ. ټولو انسانانو له په دې ځان پوهول پکار دي چې الله مونږه پیدا کړي د مرګ دپاره یو. نو ښه په اطمینان کې د چا مرګ الله لیکلي نو ښه مطمئن دي شي هغې مرګ له بیا غاړه ورکړي. خو دا کم حرکات چې زمونږ خلک کوي دا درست نه دي، دا نادرست دي. دې طرف ته توجه پکار ده، خپل عقیده صاف ستره ساتئ. تیر جمعه ما ویلي لا عدوا، بیماری کې د تعدیت طاقت نشته. که الله وغواړي خوره به شي او که الله نه غواړي نه خورېږي. موږ ته دا حکم ویلی دی چې فر من المجذوم. یو سړی مجذوم دی، داسې بیماری ده پې چې هغه د یو نه بل ته خورېږي نو د هغه خواله مور. نفرت په بنیاد نه، د بیماری نه د بچو په بنیاد. دا یو څو هدایت دي، په دې هدایتو باندې عمل کول پکار دي دې لپاره چې زموږ دنیا او آخرت ښایسته شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.